بهلول خان تاسو سکیورټي ورکړی او کیمرې میمرې د خوځان لپاره او جی او دې ته ناستې چې دغه د سلور چوکیداران هم متنیولې دي چې تاسو وګورئ چې د جیون د اوږي پیداوار لکه څنګه چې دلته ماهرینو څنګه سره خبري وکړي د 1 کیلو نه 20 کیلو جوړېدل چې دلته هر یو شی که زمونږه میوه ده که زمونږه فصل ده که زمونږ سبزي ده هغه د نورو علاقو په نسبت باندې هغه پاکي ذائقه هم زیاته ده په هغې کې کلر هم زیات دی او خلک یې خوښوي خو بېوسي زموږ دا ده چې موږ انټرنیشنل مارکیټ ته نشو رسېدی د دې تخم پسې به خلک ګرځي لکه د بهلول نه که تاسو تپوس اوس کړی وی دا ځوانان پسې دا خو ښه ده چې دا باچا خان لري وو دا ځوانان پسې د هغه د لاهوره پورې په دې تخم پسې ګرځېدل بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت د سوات شموزو تحصیلي بریکوټ علاقه ده ملک آباد ډیډور څنګه تاسو ته پته ده جیون چې کومه اوږه ده د هغې په پیداوار کې هم اضافه شوې ده او د دې سره سره په دې باندې موږ مختلف ریپورټ مخې ته راوړي دي نو د خیبر پښتونخوا سره سره د پنجاب خلک هم په دې کې دلچسپي لري د بهلول نه تاسو کومه بهلول خان تاسو سکیورټي ورکړی او کیمرې میمرې د خوځان لپاره او جی او دې ته ناستې چې دغه د سلور چوکیداران هم متنیولې دي چې سلورو او جی دا غوي تنخواه خو هم خکار دا غو تنخواه 20-25 هزار روپۍ تنخواه نه ما خو په سزي کول د جیون اوګو تای سولر او وای فای او کیمرې لګولې دي خجه دا زمونږ د علاقې من دي خو بس دلته دونه مسلې نشته خو احتیاط لپاره وته مختصر دوت سمره توقعات او وابسته دي او ستا په دې سېکټر کې شاته سمره زمیدار سمره غریب خلک کدا خریټ وکي هغه به مستفید شي او جی او دا خو دغه بس مونږ زمونږ د نور مرګري دی را سره اصرار دی مامون دی او بس زمونږ د په سره زمونږ د تمه د چې لکه د علاقې د خلکو د دینه پیدا ورسي نو ان شاء الله دینه د ټول علاقې ته پیدا رسي او دا تخم موږ ان شاء الله خورو د خیر د خیبر پښتونخوا حکومت یا محکمه زراعت د زمیدار له توجه نور کوي سوال کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولونه لاول خو تاسو ډیره غټه شکریا دا میډیا والا کسانو زمونږه ملک تاسو ته موي دا داسې یو خاوره الله پاک راخړی ده د چې هر څو ورغورځي هغه لکه څنګه چې دو تاسو ته خبر وکړه دو ماهرین دي وی چې دا جیون چې په پنجاب کې هو کېږي په زمونږ په مردان صوابې په علاقه هو کېږي خو زیات دو ترجیح دوی چې د سوات علاقه د سوات په زمکه کې په ابوهوا کې الله پاک دا خصوصي مهرباني دی په موږ باندې چې دلته هر یو شی که زمونږه میوه ده که زمونږه فصل ده که زمونږ سبزي ده هغه د نورو علاقو په نسبت باندې هغه پاکي ذائقه هم زیاته ده په هغې کې کلر هم زیات دی او خلک یې خوښوي خو بېوسي زموږ دا ده چې موږ انټرنیشنل مارکیټ ته نشو رسېدی موږ د هغې خلکو پاکستانو روپو هغه طاقت هم نشته دا وسایل د حکومت له طرفه کېږي زه ما تاسو ته مخکې هم وی د بهلول خان څونه ستاینه څونه د ستاینه وکړم دا کمه ده ولې دا د چې څونه منډه وکړه څونه تګ د وکړو د دې جیون دپاره زه لغړې په دې کې د سره ټچ وم د پنجاب ته زما سره تللی درې څلور پیرې تللی جز تللی او یو ځای ته بل ځای ته اوکاډې پورې ملتانه پورې دی رسېدلی دی دا بیچ چې دلته نه میلاو شوی دا د هغه ځای نه راوړی امین الله صاحب ستاسو چونکې د وخت نه د زمیندارۍ سره هم ډیره ستاسو چې د تجربه ده د ستاسو د کور نه چاپیره د باغات دي د دې اوږې نه دنیا خلک چې دی هغه دې ته په تمه دي چې یاره دا یو فصل داسې راشي چې هغه د مرضونو نه پاک او هغه موږ له انکم د ایکسپورټ شي او د ډالر په شکل کې پاکستان ته پیسې راشي چې دا لاولنی فصل دی چې د اوږې دی او د جیون دی په دې حواله څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډالر په شکل کې چې پیسې راځي هغه خو به چې کله دا فصل تیار شي او ورسي هغه دغې ته نو هله به راځي خو د هغې نه مخکې
دا ګوره چې د چا پټه ډېره تا په اجاره باندې وغو دا فصل قیمتي دی نو هغه پټي والا هم اجاره مال اجاره ډېر راکړي کم چې زمینداري نو هغه هم اجاره مال دا فصل قیمت کوي هم اجاره ډېره ولګوي په دې کې مزدوران هم زیات ولګي ځکه چې څوک یا شوتل کوي یا غنم کوي نو په هغې کې خو نه ګوړ غواړي نه چاري غواړي نه سپریګان غواړي نه بل شی غواړي هغه یو پیره وکړي بیا ورېږي نو په دې کې کم چې دیاړي مار دی هغوی پکې په روزګار شي بیا دا شی لږ ډېر ګران دی نو د دغې دپاره پارټنرشپ د دې لپاره جوړ شي نو د یو په ځای باندې څلور تنه شي 15 شي هغوی پکې ډېر په روزګار شي بیا د دې په ویستو کې د دې د ګاډي وړو کې د دې په ټرانسپورټ د دې نه ډېر غټ خلک مستفید کېږي هغه تخم هم په لنډو دلته کې شموزو ته راغلو نو د دې نه به ډېر خلک مستفید شي. درنګ جهان مننه زما سره امین الله صاحب و چونکې د دې پروګرام سټیج سیکرټري دلته زما سره پخوا او شا کې دنیا زمیندار د دې پټونه وابسته د فصل چې د بین الاقوامي منډایو ته رسایي د دې ماهرین او د دې سره ریلیټډ چې کم میلمانه نن راغلي وو نو دا اوس د دوی ثواب دید دی چې دا فصل په څومره ښه ریټ او په څومره بروقت طریقې باندې د بهر منډاو ته ورسي ولې چې د سوات او بالخصوص د ملکن ډویژن د خلکو د دې جیون وږي نه ډېر توقعات وابسته دي. ما سهیل باچا لره که اجازت د الله په امان.